السلام علیکم د شپږم د جنرال ساينس مونږ اوم نمبر یونټ شروع کړو دا د اغي پنځم ویډیو دا پنځم پارت یې دی نننی چې کوم ټاپک دی هغه دی سیپریټینګ میکسچرز یا میتھډز آف سیپریټینګ میکسچرز یعنی چې کوم میکسچری د اغي د جدا کولو طریقې کمی دي نګوره تا تماویلو چې میکسچر څه ته وایي میکسچر چې کله دوا یا د دوه نه سیوا مختلف سیزونه هغه را یوځای شي څنګه فزیکلی د هغې جسمونه یو بل سره را یوځای شي د هغې په منځ کې څه کیمیکل ریاکشن نه کیږي نو داسې د دوو یا د دوو نه سیوا مختلف سیزونه را یوځای کېدو ته دې ته ویلی شي میکسچر ټیک ده اوس د دوه یا د دوه نه سیوا سیزونه چې میکسچر کې را یوځای شوي دي یا میکسچر ته جوړ شوی دی دغه به مونږ جدا کوو څنګه ځان له ځان له کوو به څنګه نو دا زموږ نننی ټاپک دی نو مختلف میتھډز دي مختلف طریقې دي چې د هغې په مدد سره مونږ میکسچرز جدا کوو یعنی میکسچر چې د کومو څیزونو نه جوړي هغه څیزونه ته مونږ یوازې کوو جدا کوو یې دي نو لومبنی چې کوم میتھډ دی کوم طریقه ده د میکسچر د سیپریټ کولو هغه د هینډ سارټینګ هینډ وی لاس ته او سارټینګ وی چانټې ته یعنی د لاس په مدد سره میکسچر چې د څه نه جوړ دی هغه چانټې کول هغه د لاس په مدد سره جدا کول دې ته ویلی شي هینډ سارټینګ نو ګوره د دې ډیفینیشن بس دا رنګی شي د سیپریشن آف ډیفرنٹ سبسټانسز بای هینډ از کالډ هینډ سارټینګ د یو میکسچر مختلف سیزونه جدا کول د لاسو په مدد سره دې ته ویلی شي هینډ سارټینګ دا چې کوم میتھډ دی دې ته په دې وجه هینډ فیکینګ میتھډ هم ویلی شي هینډ فیکینګ میتھډ دواړو یو مطلب دی د ایگزامپلز نه د مثالونو نه ورته دا ټاپک اوس نورم کلیر شي دا میتھډ ورته نورم کلیر شي نور به هم پوه شي لکه لومبنی ایگزامپل دی ریمووینګ سټونز فرام رایس چې کله زمونږ کور کې رایس یعنی چاول پخی روجي پخی نه اول څه کوي د هغې نه مخکې هغه صفا کړي کاڼي وغیره دا ته په لاسو باندې غونډ کړي نو دې ته ویلی شي هینډ سارټینګ ټیک شو ځکه هغه اوس میکسچر دی پای کې واړه کاڼي وړې لوټې غونته هغه پکې صحیح ده نو هغه تی سیپریټ کی هغه تی جدا کی پلاس باندې نو ځکه دې ته ویل شي هینډ سارټینګ دویم دی ریمووینګ راټن فروټس فرام ګډ فروټس ستا پلار چې کوم دی فروټس راوړي نو مور دې څه کي هغه چیک کی هغې کې چې کوم لږ داسې لګېدلي لږ خراب شوي هغه تی جدا کی او پاک چې کوم فروټس هغه جدا کی ٹھیک ده یا چې کوم دی سبزي راوړي یا چې کوم دی پیاز راوړي ټماټر راوړي نو چې کوم ټماټر یا پیاز هغه لږ لګېدلي یا لږ خرابي نو هغه څه کی جدا کی یا داسې هم ویلی شي چې مختلف قسمه فروټس راوړي نو هغه ټول جدا کی ایپل تی جدا کی مینګو تی جدا کی بنانا تی جدا کی یا پیاز ټماټر یو ځای په شاپر کی نو پیاز جدا کی تینا او ټماټر تینا جدا کی دې ته هم چې کوم دی نو هینډ سارټینګ چې کوم میتھډ دی هغه د سیپریشن هغه میتھډ ورته ویلی شي امید لرم 100% به پوه شوي چې هینډ سارټینګ یا هینډ پیکینګ کم میتھډ دی او د دې مثالونه کم دي ورپسې چې کوم میتھډ دی هغه دی سیو وی چلنی یعنی چاڼ او سیوینګ وی چاڼ کولو ته ټیک ده نو که ته پکچر ته وګورې د تصویر ته وګورې نو ته به پوه شي چې دې مطلب څه دی یعنی د چاڼ په مدد سره یا د یو نرۍ کپړې په مدد سره چې مطلب هغې کې نري سوري د هغې په مدد سره یو میکسچر چاڼول چې څه حصه په هغه چاڼ باندې په کپړې باندې پاتې شي او څه حصه تیر شي پاس شي تېنه او تېنه جدا شي نو دې ته ویلی شي سیوینګ نو د دې تعریف د دې ډیفینیشن به ته څه دا رنګې لیکي سیپریټینګ پارټیکلز یوزینګ سیو آر مش از کالډ سیوینګ یعنی د یو میکسچر مختلف ذرات هغه د یو جال په ذریعه د یو چاڼ په ذریعه سیپریټ کول جدا کول دې ته ویلی شي سیوینګ اوس کوېسچن دا دی سوال دا دی فار وټ ټایپ آف میکسچرز از سیوینګ ګډ د کم قسمه میکسچرز لپاره
دا سیوینګ چې کوم سیپریشن میتھډ دی دا ګډ دی ښه دی نو د دې آنسر دی سیوینګ از ګډ فار میکسچرز آف سالډ پارټیکلز هیوینګ ډیفرنٹ سایزز داسې یو میکسچر چې هغه د سالډ پارټیکلز نه جوړي او هغې کې د هغه پارټیکلز سایز د هغې هغه جسامتونه مختلف وي نو غټ سایز والا پارټیکلز به جدا شي او وړوکي سایز والا جسامت والا چې کوم پارټیکلز دي ذرات دي هغه به جدا شي اوس د دې چې کوم اگزامپلز دي د دې کوم مثالونه دي اوس به پې نور هم پوه شي نمبر 1 دی سپریټینګ برین فرام فلور چې کله اوړه چڼۍ که نه نو بسکر دي د چاڼ په مدد سره زمونږ مین دي جدا کړي که نه نو دا چې اوړه چڼول دې ته څه ویلی شي دې ته سیوینګ وي ځکه چې کوم میده اوړه دي هغه د هغه چاڼ نه پاس شي او چې کومه بسکرې دي هغه په چاړ باندې پاتې شي دغه شان دویم نمبر دی سیپریټینګ سینډ فرام ګریول په شګه کې تا خیال کړي واړه واړه کاڼي هم وي نو چې کله د آبادي کېږي نو دا شګه چې کوم دی دا پاکوي نو دې ته یو جال ولګوي او په دې باندې شګه داسې ورولي نو شګه ترې تیریږي پاس کېږي د هغې چاڼ نه او هغه واړه واړه کاڼي او واړه واړه ذرات د شګې نه چې کوم لږ لوي هغه د دې جال د پاسه پاتې شي نو هاتې جدا شي او پاکه شګه ترې نه جدا شي نو دې ته هم څه ویلی شي دې سیپریشن میتھډ دیتا سیوینګ ویلی شي یا دا میکسچر سیپریټ کولو دا میتھډ چې کوم دی طریقه چې کوم دا هغې ته سیوینګ وایي ورپسې چې کوم میتھډ دی کوم طریقه ده د میکسچر د سیپریټ کولو د جدا کولو هغه دا وینوینګ څه ته وایي وینوینګ ته په دې پکچر نه اندازه لګي د هوا په مدد سره د میکسچر چې کوم هغه ایسی مختلف سیزونه په میکسچر کې هغه د ایر په مدد سره د هوا په مدد سره جدا کولو ته ویلی شي وینوینګ نو د دې تعریف به دا رنګي شي چې سیپریټینګ لایټر پارټیکلز فرام هیویر پارټیکلز یوزینګ وینډ یو میکسچري او پای کې څه ذرات هغه دراني او څه ذراتو سپکي نو د دې درنو ذراتو نه سپک ذرات لایټر وي سپک ته او هیویر وي درنو ته نو د درنو ذراتو نه سپک ذرات د وینډ په ذریعه د هوا په ذریعه جدا کول دې ته ویلی شي وینوینګ اگزامپلز ته وګوره مثالونه ته وګوره نمبر 1 دی سیپریټینګ هسک فرام ویټ د غنمو نه هغه پړچونه مړچونه هغه بوس غونته هغه ګونډې غونته جدا کول د څه په مدد سره د هوا په مدد سره لکه تا به خیال کړي کور کې چې غنم پاکوي نو غنم بوجې کټ سره خوا کې کیږي هغه کټ کې کپړه خوره کړي او پکې ورته ولګي ټیک ده چې پکې ورته ولګي نو هغه هوا ته چې کوم دی په چچ کې د بوجې نه غنم رالي او هوا مخې ته هغه چې کوم دی داسې رادوړي هغه کټ ته که نه هغه کپړې ته نو په هغې کې چې کوم دی غنم خو دراني نو هغه کټ ته را پریوځي او چې هغه پوستکي موستکي ګونډې مونډې یا چې کوم دی سپک کم ذرات دي په هغې کې نو هغه ترې نه هغه هوا ځان سره اوسي د دې په مدد سره غنم پاک شي ټیک ده نو دې سیپریشن میتھډ ته دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي وینوینګ هسک دا بسکري دا پوستکي موستکي د غنمو چې کوم هغه پړچي بوس موسو دا ګونډې لوکې لوکې دې ته ویلی شي هسک دویم نمبر دی سیپریټینګ چیف فرام ګرینز د ګرینز نه چې کوم دا بسکري مسکري پوستکي موستکي پړچونه مرچونه دام چې کوم جدا کول یي نو دې ته ویلی شي وینوینګ ګرینز دلته هم دغه مطلب دی غنم جوار یا دغه سیزونه دانیدار سیزونه که نه ګرینز وغیره وغیره چې کوم سیډز دي تخمونه یې کم نو دې ته ویلی شي دې سیپریشن میتھډ ته ویلی شي وینوینګ ورپسې ځان پوه که په فلټریشن باندې فلټریشن څه ته وایي نو د دې تصویر نه به تا ته څه نه څه اندازه لګېدلي چې فلټریشن څه ته وایي یعنی د کاغذ یا د فلټر پیپر یا د کلات کپړې په مدد سره یو میکسچر جدا کول سیپریټ کول دې ته فلټریشن وایي دې کې موږ ته د دوو بنیادي څیزونو ضرورت دی د میکسچر جدا کول لپاره چې فلټر پیپر یا کلات نری کپړی او بل فنل
چې دا راسره د فلټریشن تعریف به صدارنګي وي چې separating insoluble solids from liquids using a filter یا cloth is called filtration. چې څنګه تا ته ما وي داسې یو سلوشن چې هغې کې په یو لیکوډ کې یو سالډ هغه مکس کړی شوي خو هغه پکې حل کېږي نه انسالوبلي انسالوبل سالډ داسې یو ټوس سیزو چې هغه په یو لیکوډ کې یا اوبو کې یا یو بل لیکوډ کې هغه حل کېږي نه او ته د هغه اوبو نه دا انسالوبل سالډ دا جدا کې نو دې طریقې ته ویلی شي فلټریشن. یعنی د فلټریشن دپاره موږ سره مکسچر سي انسالوبل سالډ پلس لیکوډ عام طور باندې لیکوډ هغه سي هغه اوبی یعنی اوبو کې یو داسې سالډ اچولی شوي ور مکس شوي چې هغه انسالوبلي حل کېږي پکې نه نو دغه انسالوبل سالډ د یو لیکوډ نه یا د اوبو نه جدا کول دا چې کوم میتھډ دی دې ته ویلی شي فلټریشن. اگزامپلز ته وګوره. نمبر 1 دی ټی لیوز فرام ټی چې کله کور کې چې پخه کی نو چې کله د پتیلی نه په ترمس کې یا چې کوم څه وته چانک کې هغه چې راچی نو د هغې د پاسه څه وکړي د چینک په خوله کې یا د ترمس په خوله کې ورته څه کېږي یا جال ورته کېږي چاڼ ورته کېږي او هغې باندې هغه چې راچی نو چې کوم د چې هغه پتی دي لیوز دي پاڼې دي هغه په هغه چاڼ کې پاتې شي او چې ته نوره لاندې لاړه شي په ترمس کې یا په چانک کې نو دې ته څه ویلی شي دې ته فلټریشن وي. نمبر 2 سینډ فرام واټر. فرض که تا سره اوبه دي او پای کې شګه مکس شوې ده نو شګه خو په اوبو کې حل کېږي نه که نه انسالوبلي پکې نو ته به څه وکړي د شګې والا اوبه هغه په یو چاڼ باندې راواچې په یو کپړه نری کپړه باندې پرې راواچې نو اوبه به ترې تېرې شي او چې کوم هغه سینډ دی هغه شګه ده هغه به هغه فلټر پیپر یا هغه کپړې باندې پاتې شي نو دې میتھډ ته دې طریقې ته ویلی شي فلټریشن. اوس چې کوم دا فلټریشن وشي که نه موږ سره دوه حصې جوړې شي یو ته ویلی شي ریزیډیو او بل ته ویلی شي فلټریټ. نو دا د ایم سی کیوز دپاره د شارټ کوېسچن دپاره یادول ضروري دی په دې باندې ځان پوهې کا. اول ځان پوهې کوو چې په فلټریشن کې دا ریزیډیو څه ته وایي نو د انسالوبل سالډ لیفټ آن د فلټر پیپر آفټر فلټریشن از کالډ ریزیډیو. د فلټریشن نه بعد په کپړه باندې یا په فلټر پیپر باندې چې کوم انسالوبل سالډ پاتې شي هغه انسالوبل سالډ ته ویلی شي ریزیډیو. لکه اگزامپل یې څه د دوو مثالونو کې چې کله موږ چې چاڼوله نو د چې د پتې په چاڼ باندې د پاسه پاتې شو که نه ټیک ده نو دې ته ویلی شي ریزیډیو. دغه شان چې د شګم د چاڼ نه یا مطلب د فلټر پیپر نه پاس کوله تیروله د شګې والا اوبه که نه نو اوبه ترې تېرې شوې او هغه شګه چې کوم دی هغه په چاڼ جال باندې نري جال باندې یا چې کوم دی فلټر پیپر باندې پاتې شوه نو فلټر پیپر باندې چې کوم شګه پاتې شوه دې ته ویلی شي ریزیډیو. فلټریټ څه ته وایي نو د لیکوډ دیٹ پاسز تھرو د فلټر پیپر ډیورنګ فلټریشن از کالډ فلټریټ. د فلټریشن په دوران کې چې کوم هغه لیکوډ چې هغه د هغه کپړې نه یا هغه د فلټر پیپر نه پاس شو د هغې نه ووتو د هغې نه تیر شو نو دغې ته ویلی شي فلټریشن. لکه دلته چې کوم ټي کومه چای وه چې کوم په ترمس کې یا په چینک کې مطلب واچولی شوه نو دغه چې کوم دی هغه فلټریټ دی ځکه هغه د فلټر پیپر نه یا د هغه کپړې نه هغه چې تیره شوه نو دغه فلټریټ دی. دغه شان پاکې اوبه شګې والا اوبه وي تا چې کوم دی په یو فلټر پیپر واچولې نو اوبه ترې تیرې شولې پاس شولې او هغه شګه په دغه باندې پاتې شوه په فلټر پیپر باندې نو چې کوم اوبه پاس شولې تیرې شولې د فلټر پیپر نه هغې ته ویلی شي فلټریټ. ورپسې ځان پوه کا په ډیسټیلیشن باندې. ډیسټیلیشن څه ته وایي نو ګوره دې پکچر ته وګوره په دې کې مونږ څه کوو په دې کې مونږ یو داسې سالډ چې هغه په یو لیکوډ کې حل شوي د هغه سالډ نه به هغه لیکوډ څنګه جدا کوو یا داسې یو لیکوډ چې هغه په بل یو لیکوډ کې حل شوي نو هغه دوه لیکوډز به مونږ جدا جدا څنګه کوو یو لیکوډ به د بل نه مونږ څنګه جدا کوو نو د دې لپاره یو طریقه استعمالیږي چې هغې ته ویلی شي ډیسټیلیشن.
اوس په دې باندې ځان پوه کا چې دا ډیسټیلیشن کیږي څنګه. نو ګوره دې کې به ته یو لوښی والي لکه څنګه دلته اغوستی شوی دی او هغې کې به میکسچر واچې او هغه لوښي چې کوم کې تا میکسچر اغوستی دی هغه به په یو فلیم باندې په یو اور باندې هغه به کیږدي. ټیک ده. او هغه د بره نه بند دي داسې دا د شیشې دا پیپونه به هغې ته تا کنیکټ کړي لکه څنګه دا دلته کنیکټ شوي دي. صحیح ده. نو چې کله هغې میکسچر ته حرارت میلاویږي اور ورته میلاویږي نو په دې میکسچر کې به یو سیز داسې که نه چې یا به زر ګیس حالت ته ویپرز حالت ته یا بلاست ته بدلیږي او بل به داسې چې هغه ټایم اخلي. نو چې کم زر ویپرز یا بلاست ته بدلیږي نو هغه به د دې میکسچر نه جدا کېدل شروع شي او ګیس ویپرز طرف ته به حالت ته به بدلیږي. اوس چونکې دا کنټینر دا لوښی د بره نه هم بند کړی شوی دی او دې ته د شیشې داسې پیپونه غونته لګېدلي ستا ورته خیال دی. نو هغه ویپرز هغه ګیس هغه بلاست هغه به بره ځي په دې پیپ کې به داسې راځي او دې ته په ترس باندې یو پیپ لګېدلی دی. دغه پیپ چې کوم دی دغه یخ کړی شوي یخ شوي. ټیک ده. نو چې دا یخ کړی شوي او دغه پیپ نه د دې نه دا بلاست دغه ګیس تیریږي نو دې به ورو ورو چې کوم دی یخیږي حرارت به چې کوم دی راکموي نو دا به واپس لیکوډ حالت ته بدلیږي. نو بیا دې ته لاندې یو داسې لوښی لګېدلی او پای کې به دا جمع کېږي داسې. ټیک ده. نو چې کله دا د میکسچر نه دا ویپرز تلل دا ګیس ته جوړېدو بلاست ته جوړېدو دې عمل ته ویلی شي ایواپوریشن. څه ویلی شي ورته؟ ایواپوریشن. او چې کله دغه بلاست دغه ګیس دغه ویپرز بیا داسې په دې ترس پایپ کې یخ شو او بیا د دې قطرې جوړې شولې بیا ته لیکوډ جوړ شو دې ته ویلی شي کنډنسیشن. ټیک ده. دې عمل ته دې طریقې ته ویلی شي ډیسټیلیشن. پوه شوې؟ امید لرم چې څه ناڅه پوه شوي. اوس به چې کله ډیفینیشن یې درته زه ایکسپلین کوم نور به هم پوه شي. بله خبر دا ده دا دوه نومونه به یاد ساتئ. یو دی ډیسټیلیټ او بل دی ریزیډیو. نو چې کله ته ډیسټیلیشن دا عمل کې او په دې ړومبني لوښي کې څه پاتې شي هغې ته ویلی شي ریزیډیو. او چې کم سیز ویپرز ته ګیس ته بدل شو بیا داسې راغی کنډنسیشن یو شو په دې بل لوښي کې راجمع شو دې ته راپرېوتو نو دغې ته ویلی شي ډیسټیلیټ. امید لرم چې انشاءالله د ډیسټیلیشن په کنسپټ به 100% پوه شوي. اول په تعریف باندې ځان پوه کا. ډیسټیلیشن از ا میتھڈ آف سیپریټینګ ا سالوبل سالډ فرام ا لیکوډ. ډیسټیلیشن داسې یو طریقه ده چې په دې کې مونږه یو سالوبل سالډ د لیکوډ نه جدا کوو. یعنی داسې لیکوډ چې پای کې هغه سالډ پوره حل شوي مکمل حل شوي پکې. are two liquids with different boiling points by using evaporation and condensation. یا داسې دوه لیکوډز دي چې هغه یو بل کې پوره حل شوي نو یو سالډ په لیکوډ کې حل شوي یا یو لیکوډ په بل لیکوډ کې حل شوي او د مختلف بوایلینګ پوینټ په مدد سره هغه د یو بل نه جدا کول د ایواپوریشن او کنډنسیشن عمل په ترو دې ته ویلی شي ډیسټیلیشن. ګوره یو سالډ هغه په یو لیکوډ کې حل شوي دې کې به د سالډ ځان له بوایلینګ پوینټ او د هغه لیکوډ به ځان له بوایلینګ پوینټ نو چې هغې له مونږه حرارت ورکو نو د بوایلینګ پوینټ چې د چا بوایلینګ پوینټ لږ دی نو هغه به څه شي هغه به ویپرز ته هغه به ګیس حالت ته بدل شي. چې د چا بوایلینګ پوینټ ډیر دی زیات دی نو هغه به په هغه لوښي کې پاتې شي هغه به لا ګیس ته ویپرز ته نه بدلیږي. نو په دې طریقه به هغه میکسچر جدا شي. نو اوس چې کله یو لیکوډ ګیس حالت ته بدلیږي ٹھیک ده چې کله یو لیکوډ ګیس ویپرز حالت ته بدلیږي دې عمل ته ویل شي ایواپوریشن. ٹھیک ده. او چې په کم ټمپریچر په کم درجه حرارت باندې کیږي هغه ټمپریچر ته ویل شي بوایلینګ پوینټ. کنډنسیشن څه ته وایي؟ نو کنډنسیشن د ایواپوریشن الټا عمل دی چې کله یو ګیس یا ویپرز هغه لیکوډ حالت ته بدلیږي ٹھیک ده دې ته ویلی شي کنډنسیشن. اوس ځان پوه کوو د ډیسټیلیشن په مثالونو باندې. نمبر 1 دی سیپریشن آف واټر فرام سالټ سلوشن. د مالګې یو سلوشن دی یعنی داسې اوبه چې هغې کې مالګه حل شوې ده. نه مالګه یو سالډ دی او اوبه لیکوډ دی
نو یو سالډ په یو لیکوډ کې حل شوی دی او دا به مونږ جدا کوو. دې لپاره مونږ کومه طریقه استعمالو؟ ډیسټیلیشن. یعنی چې کوم مالګې والا اوبه دي او په یو لوښي کې واچو او هغې ته به اور بل کړو. چې اور ورته بل کړو نو په مالګه او په اوبو کې د اوبو بوایلینګ پوینټ هغه کم دی. یعنی اوبه په لږ ټمپریچر باندې ویپر ستا ګیس حالت ته بدلیږي. نو اوبه به چې کوم دی ګیس حالت ته بدل شي، ویپرس حالت ته به بدل شي، او چې کوم مالګه ده هغه به د هغه لوښي په ویښ کې پاتې شي، ځکه د مالګې بوایلینګ پوینټ ډېر زیات های دی. نو چې د مالګې سو بوایلینګ پوینټ راځي نو د هغې نه مخکې به اوبه د دې نه جدا شوي. ټیک ده. نو په دې وجه دې عمل ته ویلی شي ډیسټیلیشن. دویم مثال ته وګوره، سیپریشن آف واټر فرام مډي واټر. داسې اوبه چې پای کې خاورئ د هغې نه به دا اوبه پاکې اوبه څنګه جدا کوو؟ هغه به په اور باندې کیدو، حرارت به وله ورکوو، د اوبو بوایلینګ پوینټ کم دی د دې خاورې نه، نو دا به چې کوم دی زر بوایل شي، زر به چې کوم دی بړاس ته بدل شي، ګیس ته ویپرس ته به بدل شي او هغه لوښي کې به خاوره لاندې پاتې شي. ټیک ده. نو دریم چې کوم دی هغه دی سیپریشن آف الکوهل اینډ واټر. یعنی چې کله واټر او الکوهل مکس شوي نو واټر هم لیکوډ دی او الکوهل هم یو لیکوډ دی. نو چې کله دا دوه لیکوډ مکس شوي او دا یو بل کې حل شوي نو دا مونږ څنګه جدا کوو؟ نو د څه په مدد سره؟ د بوایلینګ پوینټ په مدد سره، ځکه د دې دواړو چې کوم بوایلینګ پوینټ دی هغه بدل دی. نو چې د کم بوایلینګ پوینټ کم دی هغه به اول بړاس ته، ګیس ته، ویپرس ته بدلیدل شروع شي، نو هغه به جدا شي او هغه بل لیکوډ به پاتې شي. نو دې عمل ته ویلی شي ډیسټیلیشن. ورپسې چې کوم طریقه ده، کوم میتھډ دی، هغې ته ویلی شي ډیکینټیشن. ډیکینټیشن څه ته وایي؟ دې کې داسې کار چې داسې یو مکسچر چې هغه د دوو لیکوډز نه جوړي، لیکوډ 1 او لیکوډ 2. دغه دواړه لیکوډ یو بل کې پوره نه حل کېږي. یعنی دې کې یو لیکوډ داسې چې هغه درنی، د هغې هغه ذرات دراني، او بل لیکوډ داسې چې د هغې هغه ذرات سپکي. نو چې کوم لیکوډ سپکي هغه په سر باندې پاتې شي د لوښي، او چې کوم لیکوډ درونی هغه ویښ ته لاړ شي. نو دوه لیئرز، دوه تیهونه جوړ شي، بارني او لاندني. نو مونږ بیا په مزه غوندې دا لوښي پترس باندې کو، او چې کوم بارني لیر دی هغه ترې نه جدا کو او لاندني لیر په لوښي کې پاتې شي. نو دې طریقې ته مکسچر په دې طریقه جدا کېدو ته دې ته ویلی شي ډیکنټیشن. It is commonly used to separate. دا عام طور باندې موږ د څه د جدا کولو لپاره، د کم مکسچر د جدا کولو لپاره استعمالو؟ a solid from a liquid. یو سالډ د لیکوډ نه جدا کول دا موږ په دې طریقه باندې کوو. نمبر 2، two liquids they do not mix together. چې کله داسې دوه لیکوډز رایوځای شوي چې هغې یو بل کې مکمل حل کیږي نه، نو دغه قسمه لیکوډز مونږ په دې ډیکنټیشن طریقه باندې جدا کوو. نو د دې تعریف به داسې لیکي چې د پروسیس آف سیپریټنګ مکسچرز، د مکسچر د جدا کولو داسې یو عمل by allowing heavier particles to settle down، چې ته هغه مکسچر داسې کیدي لږ ساتله چې کم درانه ذرات چې هغه لاندې کینی، and then carefully pouring the clear liquid into another container. او بیا چې کم هغه سنگل لیکوډ دی بالکل پاک، چې د هغې نه چې کم ذرات پکې مکسو هغه ته لاندې کیناستل. ټیک ده، د مکسچر هغه ذرات لاندې کیناستل او د پاسه صرف پاک لیکوډ پاتې شو. نو هغه ته مونږ څه کړو؟ هغه ته مونږ یو بل لوښي کې واچو، سر یې واچو او په دې طریقه باندې هغه سیپریشن وکړو، هغه مکسچر جدا کړو. لکه اگزامپلز ته وګوره، مثالونو ته وګوره. سینډ اینډ واټر. نو شګه چې په اوبو کې حل شوي، اوبو کې مکس شوي، نو شګه ظاهره خبره درنۍ، هغه لاندې کینی، لږ ساعت ته هغه لوښي ډسټرب کې نه، ړکې را ړکې نه، نو شګه به لاندې کینی او د پاسه به پاکې اوبه پاتې شي، هغه به جدا کړي. دغه شان 2 نمبر آیل اینډ واټر. تیل هم په اوبو کې نه حل کېږي، تیل هم لیکوډ دی، واټر خود لیکوډ دی. نو تیل چې کوم دی عام طور باندې د اوبو د سر د پاسه، د سر د پاسه ګرځي، نو ته به ترې هغه په احتیاط سره هغه لیر به ترې نه لر کې او لاندې به اوبه پاتې شي. دا شان رایس واشنګ،
چې کله وریجې پخې کنه نو هغه خوشتي کی کنه نو چې کله هغه خوشتي نو هغه کې چې کم هغه بسکري مسکري پوستکی یا بالکل د اوبو سر لراشي چې اوبو سر لراشي او بتنه جدا کی لاندې چې کم دی سره په چاول رایس هغه پاتې شي نو دې میتھډ ته دې طریقې ته ویل شي ډیکینټیشن. د مکسچر د سپریټ کولو بل طریقه دا ایواپوریشن دا اوس مونږه ډیسټیلیشن کې ویمو. ایواپوریشن څه ته وایي چې کله مونږ سره یو سالډ په یو لیکوډ کې مکمل حل شوي او مکسچر یې جوړ کړي او د هغه سالډ نه مونږ د لیکوډ جدا کوو یا د هغه لیکوډ نه مونږ سالډ جدا کوو نو ایواپوریشن دا طریقه اختیارو. ایواپوریشن کې څه کوو مونږ یو مکسچر واخلو هغه اور باندې کیدو په فلیم باندې کیدو یا نور ته کیدو نو آی باندې چې انور لګي نو دې کې چې کوم په دې مکسچر کې چې کوم لیکوډ دی یا کوم اوبه دي دغه هغه ذرات دغه انرژي دغه توانایي سیوا کیږي او هغه چې کوم دی د دې مکسچر نه اوزي او په هوا کې ګیس شکل ته بدل شي ویپر شکل اختیار کی او دا کنټینر دا لوخي پریدي سالډ یوازې پاتې شي او دا ټول چې کوم لیکوډ دی یا کوم اوبه دي اته مکمل والوزي نو هغه مکسچر سپریټ شي هغه سالډ تینا هغه سالوبل سالډ تینا جدا شي نو دې میتھډ ته دې طریقې ته ایواپوریشن وایي. نو د دې ډیفینیشن بس دا رنګ لیکي separating dissolved solids from liquids by heating is called evaporation. چې کله مونږه یو ډیزالډ یو حل شوی سالډ هغه مونږه د یو لیکوډ نه جدا کو د حرارت په مدد سره نو هغه ته ویل شي ایواپوریشن. نو دې سره تړلې دوه خبرې به یاد ساتي. نمبر 1 چې کوم دا مکسچري دا سالوبل سالډ پلس لیکوډ نه جوړي یعنی په یو لیکوډ کې یو سالډ مکمل حل کړی شوی د هغې جدا کولو لپاره به دا طریقه د ایواپوریشن استعمالوي. دویمه خبره لیکوډ چینجز انټو ویپر یا ګیس اینډ سالډز ریمین بیهایند. چې کله ته د ایواپوریشن دا عمل کې نو چې کوم لیکوډ هغه په د ګیس په شکل کې د ویپرز په شکل کې هغه مطلب ایواپوریټ شي هوا کې شامل شي او چې کم سالډي هغه لاندې پاتې شي په هغه کنټینر کې په هغه کم لوښ کې چې تا کوم مکسچر اچولی کنه نو هغه سالډ پاتې شي او لیکوډ ته نه جدا شي او ګیس ته یا ویپرز ته بدل شي. اوس هغه کم مکسچرز دي چې هغه مونږه د ایواپوریشن په ذریعہ سپریټ کوو د هغې نه هغه سالوبل سالډ هغه جدا کوو. نو نمبر 1 دی سالټ سلوشن یعنی مالګه په اوبو کې حل شوي نو دا مالګه مونږ په دې طریقه جدا کوو. نمبر 2 شوګر سلوشن په اوبو کې چینی حل شوي هغه چینی ته مونږ په دې طریقه جدا کوو. نمبر 3 سالټ فرام سی واټر د سمندر چې کوم اوبه دي هغه سالټ والی هغې کې مالګی نو د هغې نه دا مالګه جدا کول هغه مونږ په دې طریقه باندې کوو. اوس یو کوېشن دی یو کنسپچوال سوال دی چې آیا داسې مکسچر چې هغه سالوبل سالډ او د لیکوډ نه جوړي په یو لیکوډ کې یو سالډ مکمل حل شوي آیا د هغې لپاره مونږ د فلټریشن طریقه استعمالولی شو؟ نو ګوره دا یاد ساته فلټریشن طریقه مونږ دې لپاره نشو استعمالولی. دا یې وجه دا ده چې دا سالډ په دې لیکوډ کې مکمل حل شوی دی او مونږ ته ښکاري نه اوس دی د دې دا سایز دومره ډوکې دی دغه سالوبل سالډ چې هغه به د فلټر پیپر نه یا د کپړې نه پاس کیږي نو هغه مونږ سپریټ کولی نشو جدا کولی نشو. په خبره باندې پوه شوي د دې نه مخکې ماته په فلټریشن باندې 100% پوهه کړي نو د دې سوال جواب دا شو چې کم سالوبل سالډي په یو لیکوډ کې حل شوي هغه مونږه د فلټریشن په ذریعه نشو جدا کولی. د لپاره ښه طریقه څه ده؟ ایواپوریشن. اخیری طریقه ده د سپریشن کرومیټوګرافي. ګوره د دې دوه ایسي د دې لفظ کروما د دې مطلب دی کلر رنگ او ګرافي مطلب دی رائټینګ یعنی پورا معنی شوا کلر رائټینګ یعنی دی کې چې کوم مکسچر یې کنه هغه مکسچر مونږه په مختلف رنگونو کې تقسیمو مختلف رنگونو ته جدا کو نو دی طریقې ته دی میتھډ ته دی ته ویل شي کرومیټوګرافي. فار ایگزامپل چې کوم بلیک انک دی تور صحیح ده دا بلیک انک تور صحیح دا چې کوم دی بلیک ده کنه دا مونږه مختلف رنگونو ته جدا کولی شو بلو گرین پرپل او یلو دا د دې رنگونو نه جوړه ده د دې رنگونو مکسچر دی خو دا مونږ دې ته جدا کولی شو نو چې کوم طریقه مونږه استعمالو د دې لپاره ناسته ده کرومیټوګرافي.
دا به مونږ څنګه کوو د کرومیټوګرافي دا طریقه به څنګه کوو مونږ به داسې یو سټریپ والو د کاغذ داسې یو پټه به والو یو ټوکړه داسې دا چې څنګه تا ته په سکرین باندې ښکاري او د لاندې طرف نه به داسې لږ معمولي فاصله کې په دې باندې یو لاین په پنسل باندې راکاږو بیا چې کم میکسچر دی کم انک دی یا کم ډای ده چې هغه مونږه سپریټ کوو مختلف رنګونو ته جدا کوو د هغې واړه واړه ډراپس واړه واړه څاڅکي به په دې لاین باندې بالکل وکړو سیده لکه څنګه دې باندې شوي دي ټیک ده بیا به چې کوم دی یو کنټینر یو لوښی والو او په هغه لوښي کې به مونږ یو سالوینټ اغستی یو لیکویډ به م اغستی بیا بره چې کوم دی په کنټینر د پاسه به یو چخ چې یا داسې یو سیخ کیدو او دا چې کوم سټریپ دی د کاغذ دا پټه ده دا به هغې پورې چې کوم دی اټیچ کو او په دې اوبو کې به یې راځوړند کو ټیک ده تا ته څنګه په دې سکرین باندې ښکاري خو داسې به پکې دا سټریپ دی چې دا لاین په هغه سالوینټ کې یا په هغه لیکویډ کې ډوب نشي چې صرف د دې دا څوکې د دې دا ویښ دا پکې ډوبي چې دا سالوینټ په بره باندې تلل شروع کړي دومره به پکې دا چې کوم دی ډوب کړي دا به یاد ساتي نو چې څنګه ټایم تیریږي هغه سالوینټ به په بره باندې ځي هغه لیکویډ به پر کاغذ کې بره داسې رواني او ځان سره به دا اساس کې نه دی دا به داسې ورو په بره بوزي او چې کوم هغه میکسچر دی هغه به مختلفو رنګونو ته جدا کوي او اخره کې به هغه کاغذ هغه پټه هغه داسې رنګدار غونته شي او هغه سالوینټ هغه پکې تر سره پورې ورسي او تا سره چې کوم دا پټه غونته جوړه شوه د پټه باندې دا کوم رنګونه جوړ شو که نه دې ته ویلی شي کرومیټوګرام چې هغه ډای هغه انک هغه صحیح مختلفو رنګونو ته مکمل جدا شوله نو دا چې کوم رنګونه پې جوړ شو جدا جدا په مختلف فاصله کې دې پټې ته اوس ویلی شي دې ته کرومیټوګرام وایي سو یې ورته کرومیټوګرام نو د دې تعریف بس دا رنګي شي چې کرومیټوګرافي از ا میتھډ کرومیټوګرافي داسې یو طریقه ده یوز چې استعمالیږي ټو سیپریټ کلرز چې رنګونه جدا کی آر سبسټانسز ان میکسچر یا مختلف سیزونه په یو میکسچر کې بای الاوینګ دیم ټو موو ایٹ ډیفرنٹ سپیډز چې هغه موږ څه ته الاو کو چې هغه مختلف سپیډ سره هغه حرکت وکړي مومنټ وکړي د څه په مدد سره چې هغه سالوینټ پکې حرکت وکړي نو دی به مختلف سپیډ سره دا رنګونه حرکت وکړي او جدا به شي کرومیټوګرام به جوړ شي د میتھډ ته د طریقې ته ویل شي کرومیټوګرافي په دې کې چې کوم هغه سالوینټ استعمالیږي نو هغه یا واټري یا الکوهولي واټر هم استعمالولی شي او الکوهول هم استعمالولی شي چې هغه ډای هغه انک هغه میکسچر ځان سره په بره باندې په کاغذ باندې بوزي اوس دا مختلف رنګونه ولې جدا کیږي د میکسچرو د هغې وجه دا ده چې ډیفرنٹ سبسټانسز نمبر 1 ډیزالو ډیفرنټلی اوس چې تا کوم دا سالوینټ اغستی دی که نه نو هغې کې دا انک په مختلف سالوینټ کې مختلف د هغې سلوبیلیټي د هغه رنګونو که هغه بلو دی ریډ دی ګرین دی یا هر یو دی نمبر 2 موو ایٹ ډیفرنٹ سپیډز دغه کلرونه رنګونه مختلف سپیډ سره په یو سالوینټ کې ځي نو په دې وجه هم سو دی سپریټ فرام ون انادر نو په دې وجه هغه بلیک انک بدلو رنګونو ته جدا شي چې ځکه هر یو رنګ ځان له سلوبیلیټي ده حل کېدل دي په دې سالوینټ کې په دې دغه باندې په دې کاغذ باندې د هغې مومنټ دا یا حرکت او د سالوینټس کې د هغې هغه سپیډ هغه مختلف دی د مختلف رنګونو نو په دې وجه جدا رنګونه داسې جدا شي او هغه کرومیټوګرام جوړ شي لکه دا مونږه د څه دپاره استعمالو دا کرومیټوګرافي نو دا مونږه د ډایز دپاره مختلف قسمه رنګونو دپاره استعمالو لکه بلیک انکو دا یو ډای دا دغه شان ریډ انکو دا هم ډایز دي نو د دې دپاره دا مونږه دا کرومیټوګرافي چې کوم ټیکنیک دی دا کرومیټوګرافي چې کوم میتھډ دی دا استعمالو امید لرم چې ان شاء الله د میکسچرز د سپریشن کم میتھډ کم طریقې مونږ ووي په دې باندې به ته 100% پوه شوي په دې باندې کو اوس هر قسمه لانګ کوېسچن راځي شارټ کوېسچن راځي یا په دې باندې هر قسمه ایم سی کیوز راځي هغه ټول به ښه په اسانه باندې ته حل کولی شي او صحیح کولی به شي ان شاء الله ډېر ژر به ملاقات کیږي په یو نوي ټاپک سره خوشحاله او آباد اوسئ د لوی الله په امان